السلام علیکم ملګرو دا کومه علاقه چې تاسو له پسکرین باندې ښکاري او سیلاب رانیولې ده دا پارک ویو سیټي ده جی دا د علیم خان ده عمران خان علیم خان ته په خپل دور حکومت کې د دې علاقې ان او سی نه ورکوله عمران خان ورته وی چې دا علاقه چې کوم ده د سین غاړه ده او د سین شاملاتو کې راځي دا خو دریراوي چې کوم هغه کې وب کم شي وي نو د غزه خالی پاتې شوی 300 ایکړ زمين چې کوم دی علیم خان د عمران خان نه ان او سی غوستا چې عمران خان ورنکا عمران خان بیا د خپل پټای نه هم خو چې دی بیا نواز شریف تی سره یوځای شو او نواز شریف دله دغه علاقې د پارک ویو سیټي د نواز شریف دله ان او سی ور کړی و اوس تاسو دې کې ګورئ دی ویډیو کې تاسو قتل چې کورونه تقریبا 10 فوټ 6 فوټ اوبو کې ډوب دي جی دا د غریبانو کورونه د پاکستان د عوامو کورونه چې د پارک ویو سیټي پروجیکټ په نوم د پارک ویو په نوم باندې یو پروجیکټ روان کړو چې په خلکو باندې د غزمه کې خرڅ کړي وي او اوس هغه خلک چې کم دي سیلاب رانیولې دي جی علیم خان عمران خان ورته وی چې لکه ته دا کومه پارک ویو سیټي دلته جوړې نو په دې باندې به اوبه راځي چې کلم د اوبه راوچتې شي دا د سین ایسه ده دا د حکومت سره دا چا پرسنل جایداد نه چې ته په ځان خپل 300 ایکړ ځمکه رانیسي او ته په ځان خپل یو پروجیکټ شروع کې ته په ځان یو خپل پراپرټي شروع کې او بیا په غریبانو خلکو خرڅي نو چې دا او سیلاب راغو اوبه راوچتې شوي نو اوماغه د غریبانو پراپرټي چې کومه ده د غریبانو کورونه چې کوم دي هغه په اوبو کې ډوب دي او ریسنټلی د علیم خان یو بیان مو وسکتو اوس تقریبا پرونه دغه بیان جاری کړی دی جی علیم خان وایي چې دا کم ځایونه کم کورونه چې کوم دی وایي دي کې خلک محفوظ دي او د دي वो अपने घरों में आराम से सो रहे نو داسې حال کې بس پکور کې خوب وکي او ولدی پچتو د دې خطه دا چې کم د ازمکه را کم فرش ته سیلاب نه لګر کړي داسې کورونه دی پکې چې تقریبا 10 فوټ هغه کې اوبه ولاړې دي نو تاسو مال خپل وایي یو سیول انجینیر سکه چې چا سره لګ ډیر مې نالج وي تاسو مال خپل وایي چې یو کور 10 فوټه 2 ورځې 3 ورځې هغه په اوبو کې ډوب وي نو داغه آبادی آیا داغه هغه بنیاد چې کم دغه کمزور شو کو نه شو دای کې با لګ ډیر ډاونواله راغلی وی کنه بنیاد به سلیپ شي وی کنه د خپل پوزیشن نه خامخا بشي وي بل په دې کورونو کې فرنیچر او خپل ګران مهنګا سامان چې کم دی اخو بال لډي خراب تورا بيجي خو کورونه ولا هم تبا وباک دا چې چا کورونه اشتلی چا ازمکه اشتلی خپل کور په جوړ کړي نو تاسو سوچ هم نشئ کولای چې هغه سمره غټ نقصان علیم خان په وجه باندې ملاو شو او عمران خان ولا بار ناره واخله چې ورځ تعالی نو سینه در کوم او دا علاقہ چې کومه دا سین علاقہ دا مطلب دا چې پرسنل علاقہ نه چې کې ځان له 300 ایکړ ځمکه رانیسي او پاغه باندې بیا ته پلاټینګ کې پاغه باندې ته بیا 10 مرله او 5 مرله کورونه پلاټینګ کې او بیا غته په خلکو باندې خرڅه او د پاکستان غریب عوامو باندې خرڅه نو دا پنجاب کې چې کم سیلاب راغله دا غي یو ننداره مې در سره شریکوله چې د کې د غریبانو خلکو د علیم خان په وجه باندې یو ډیر غټ نقصان شوی دی